الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه زما انتہائی درجه معزز علماء کرامو طلباء او د دې علاقې سره تعلق لرونکو مشرانو او کشرانو زموږ نه مخکې هم خبره وشوه تاسو چې دې محفل راغلی د دې محفل تقرر دا د دوو خبرو په نوم باندې شوی دی پوسټر باندې به تاسو لیدلی چې د دې تقرر د دې محفل د دوو خبرو دپاره یو د قرآن مجید ختم یو د ختم القرآن په سلسله کې او دویم د ختم نبوت په سلسله کې انشاءالله اختصاراً به په دغه دواړو باندې لږ غونته خبره وکړو ټیم کم دی د دې دواړو خبرو د یو بل سره انتهایی تعلق دی څنګه چې قرآن الله څنګه چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل کو او رسول الله مبارک اخرنی نبی دی همدغه شانتې الله قرآن اخرنی قرآن کتاب دنیا ته رالیږلی دی بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په راتلو سره رسول الله مبارک سره الله تعالی ټول کمالات هغه خپل انتها ته ورورسول څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین اخرنی نبی دی همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې الله کم کتاب ورکړی دی نو دا خاتم الکتب دی اخرنی کتاب دی د دې نه پس بل کتاب د اسمان نه دنیا طرف ته به نه نازلیږي همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین چې دی دا خاتم الادیان دی د رسول الله مبارک د دین نه پس به بل دین دنیا ته الله نه رالیږي همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت دا خاتم الشرایع دی تمام شریعتونه د رسول الله مبارک په شریعت باندې هغه انتها ته ورورسېدل همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په راتلو سره رسول الله مبارک اخلاق انتها ته ورورسول همدغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام په راتلو سره الله تعالی علم انتها ته ورورسو لہذا ایس یو خبره باقی پاتې نه ده نه په اخلاقو کې کمی پاتې دی چې الله د هغې دپاره بل نبی دنیا ته راولیږي نه په علم کې کمی پاتې دی چې الله د هغې د تکمیل دپاره الله دنیا ته بل نبی راولیږي نه په دین او شریعت کې څه کمی پاتې دی او نه د انبیاو په سلسله کې څه کمی پاتې دی لہذا رسول الله مبارک دا اخرنی نبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې الله کم کتاب قرآن ورکړی دا اخرنی کتاب په دې وجه د دې دواړو خبرو د یو بل سره دا شدت تعلق دی بلکې د یو بل سره لازم او ملزوم دی په دې باندې به زه لږ اختصاراً خبره وکم چې دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم څنګه دي قرآن هغه کتاب دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د رسول الله مبارک د رسالت اثبات هم کړی دی او قرآن هغه کتاب دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت اثبات هم کړی دی څنګه چې الله دنیا ته انبیا راولېږل حضرت آدم علیه السلام الله په جنت کې د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړ او بیا چې الله کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کو
تاسو تفصیل د خپل علماء نه اوریدلې چې الله په سبانه دنیا تخکته راکوس کو الله آدم علیه السلام ته چې سټې می دی راکوزو الله فرمایل چې خیر دی آدم علیه السلام دنیا ته ورکوشه ټیم په ټیم باندې به زما د طرف نه تا ته او ستا اولاد ته صحیح هدایات درځي نو چا چې هم زما په هدایتو باندې هغه عمل وکړو فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغه انسان ته بس قسم یره هم نه هغه انسان ته بس قسم پریشانی او حزن هم نه کله چې آدم علیه السلام الله دنیا تخکته راکوس کو او د آدم علیه السلام اولاد الله په دنیا باندې وزیږو الله هغه هدایت چې آدم علیه السلام سره لوس کړو الله په دو شکلونو کې دنیا ته انسانیت ته هغه هدایت خطر راکوس کړل یو د انبیاو په شکل کې یو د آسمانی کتابونو په شکل کې الله چې کله انبیا دنیا ته راولېږل هغه نبی چې الله را لېږي نو نبی دا په انسانی شکل کې را لېږي نبی چې الله را لېږي دنیا ته نو دا د انسانانو د جنس نه زګه پدې کې انسان د پاره د الله لوی نعمت ته کچرته الله دی انسان ته نبی دار اسمان پرشتہ را لېږلې لکه څنګه چې کفارو اعتراضات زې په قرآن کې ذکر دي نو بیا به د انسان د پاره دا یو ډېر زیات لوی زحمت و ځکه انسان وږی کېږي پرشتې ته خوراک ضرورت نشته انسان تږی کېږي پرشتې ته تندې ضرورت نشته غوسکي وبنه دغه شان د انسان ستړی کېږي پرشتہ را نه ستړي کېږي الله قرآن کې وفرمایل نه د الله د عبادت نه ستړي کېږي او نه د الله نه فرمانی کوي د انسان باندې پرشتې ته راولو چې کم نبی الله را لېږلی چې زه ستړی یم زه خوب کوم پرشتہ خو خوب پیژني نه د به زه ځان له مزدوري کوم ځکه زما ما ته لوږه لګي دغه پرشتې لوږه او تند دا نه پیژنده دې پرشتې دمه او ستوماني او ستړیوالی نه پیژنده لہذا د الله نعمت ته چې انسان ته انسان نبی راولېږه وس دی خو امتی هم انسان دی د هغې سره سره نبی هم انسان دی وس په انسان درې څنګه پہچان کوي چې دا د الله نبی دی او که نه دی ځکه زه هم د الله انسان هغه هم چې دی نو زما غونته انسان کم ضرورتونه چې زه لرم هغه ضرورتونه دا پیغمبر هم لري ما ته څه پته لګي چې دا د الله نبی دی که دی زما غونته انسان دی ما ته څه پته لګي چې دی د نبوت او د رسالت پرې دعوا کې دا رښتونه دی او که دا دروغجن دی الله د هغې د اثبات دپاره د هغه انبیاو په لاسونو باندې خرق عادت افعال صادر کړل هغه کارونه چې د هغې نه عام انسان عاجزوي عام انسان هغه کارونه نشي کولی هغې ته معجزه ویلی شي هغه معجزه د پیغمبر د تصدیق دپاره الله دې پیغمبر له ورکړي د دې پیغمبر په لاسونو باندې هغه کار الله صادر کړي چې عام امتي هغه کار نشي کولی د دغه معجزې په بنا باندې خلک ومني چې دا د الله نبی دی ځکه که دا د الله نبی نه وی د په لاس باندې به داسې ناشنا کارونه نه صادرېدل الله بیا هر یو پیغمبر لا مختلف معجزات ورکړل خپل امت وپېژنده چې او دا د الله نبی دی ځکه الله د په لاس باندې هغه ناشنا کارونه صادر کړل چې د دین عام انسان د عاجز راغی او بیا دومره خبر ذهن کې یار ساته اختصارا خبره کوم الله انبیاء له دوه قسمه معجزې ورکړي یو هغه معجزې چې دا د عمل سره تعلق لري دې ته عملی معجزې وایي یو هغه معجزه چې دا د علم سره تعلق لري هغې ته علمي معجزه وایي د نبی علیه السلام نه مخکې الله چې انبیاء له معجزات ورکړیو د هغې اثبات د رسالت دپاره د هغې دعوې دپاره کومه دعوا چې انبیاءو کړې وه چې زه الله نبی ما د نبی علیه السلام نه مخکې الله چې څومره هم معجزات ورکړو دا عملی معجزې وي عمل سره به تعلق او بیا دا خبر هم ذهن کې یاد او ملحوظ ساتل پکار دی چې عامل سره عمل دا د دنیا نه رخصت شي خو د عالم سره علم د دنیا نه چرته هم نه رخصتېږي نبی علیه السلام نه مخکې الله انبیاء له عملی معجزې ورکړي چې د عمل سره به تعلق لکه حضرت موسی علیه السلام الله راولېږه دنیا ته نبی دی چې کله ورغی فرعون ته مخامخ شو هغه ورته ویل ستا سره څه معجزه او څه دلیل دی موسی علیه السلام عمل امسا به یې ګزاره کړه اژدها به ترې جوړه شوه دا د یو عمل سره به تعلق لرو
دغه شان موسی علیه السلام با په خپل ترخ کې لاس ورمنډه داسې بهر ته به یې راویسته رڼا به یې کوله دی هم د عمل سره تعلق الله مختلفو انبیاو له معجزې ورکړې حضرت ابراهیم علیه السلام ته اور ګل گلزار کو یخې کو ورته دا هم د یو عمل سره تعلق حضرت صالح علیه السلام لا الله معجزه ورکړه د هغې غر نه اوښه راویسته د دې هم د یو عمل سره تعلق حضرت عیسی علیه السلام لا الله معجزې ورکړې حضرت عیسی علیه السلام با مړي د الله په حکم را پاسول دغه شان حضرت عیسی علیه السلام با برګي والا باندې لاس راخ کو د الله به ټیکو دغه شان مادرزاد ړون هغه ړون چې پیدایشي بړوندو حضرت عیسی علیه السلام به پاغه باندې لاس راخ کو الله به باقاعده چې نو دا ټیکو حضرت عیسی علیه السلام معجزه دا د خټې نه به مرغۍ جوړ کړه هغې له به پوکې ورکړه به والوته درې ټولو تعلق د عمل سره لاس راخ کودل په برګي والا دا عمل دی لاس راخ کودل پړون باندې دا عمل دی د خټې نه مرغۍ جوړول دا یو عمل دی 2 رکعات نفل کول او بیا یو قبر ته ودرېدل او هغه ته آواز کول چې قم باذن الله د الله په حکم باندې را پاسه دا عمل د حضرت عیسی علیه السلام کله چې نبی علیه السلام دنیا ته الله راولېږو رسول الله مبارک له الله معجزات ورکړل د رسول الله مبارک دواړه معجزې یو هغه معجزې چې د عمل سره وي تعلق هغه د زرونو تعداد ته رسېدلی دي یو هغه معجزه چې د نبی علیه السلام د هغې د علم سره تعلق هغه معجزې چې د عمل سره تعلق لري هغه د انبیاو سره لاړې نن که څوک دا وایي نن حق عیسی علیه السلام دین دی راشئ ته تورات اتباع وکړئ موږ به دلیل طلب کوو چې ستا سره دلیل سره د حضرت موسی علیه السلام معجزات دا د موسی علیه السلام سره تلي نن هغه ید بیضا نشته چې لاس بالکل رڼا وکړي نن هغه امسا نشته چې موسی علیه السلام به ګزاره کړه نن که څوک عیسایان دا وایي د حضرت عیسی علیه السلام دین حق دی نن اتباع حضرت عیسی علیه السلام وکړي نن حق کتاب انجیل دی موږ به د هغو نه دلیل طلب کوو یو دلیل موږ ته په دې باندې پیش کړئ هغه د عیسی علیه السلام ړانده ټیکول د عیسی علیه السلام سره تلي هغه برګي والا ټیکول د عیسی علیه السلام سره تلي د هغه عیسی علیه السلام سره د خټې نه مرغۍ جوړول دا د هغه سره تللی دي ذکر عامل سره عمل دا د دنیا نه رخصت شي خود عالم سره علم دا د دنیا نه رخصتېږي امام بخاری رحمت الله علیه تللی دی علم بیا هم باقی دی امام باندې پر رحمت الله علیه تللی دی علم بیا هم باقی دی علما د دنیا نه تلي علم بیا هم شاته پرېښودی خلکو ته خلک د هغې نه فایده حاصلوي نبی علیه السلام چې کله نمبر راغی الله رسول الله مبارک دنیا ته راولېږو نبی علیه السلام هم انسانو د نبی علیه السلام په لاس باندې با الله خرق عادت افعال صادروي چې خلق وپېژني چې دا نبی دی رسول الله مبارک له الله دواړه قسمه معجزې ورکړې هغه معجزې چې د عمل سره تعلق لري د هغې تعداد په زرونو کې دی رسول الله مبارک له الله یو علمي معجزه ورکړه چې هغه علمي معجزه قرآن مجید دی رسول الله مبارک په لاس باندې الله قرآن را نازل کو نبی علیه السلام رسالت خلق ومنو او دا پیغمبر هغه سړی دی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون نبی علیه السلام په لاسو لیکل هم نشول کولی رسول الله مبارک یو کتاب هم نشو پڑھاولی رسول الله مبارک امی دی او امی د رسول الله مبارک مستقل صفت دی علماء اختلاف دی چې کله رسول الله مبارک لا پیغمبري ورکړې شو دا غې نه وروسته رسول الله مبارک لیکل وستل کولی شول او کني شو کولی علماء لیکلي چې امید نبی علیه السلام مستقل صفت الله قرآن کې نبی الامی داسې الفاظ نازل کړي دي نبی علیه السلام نه مخکې کولی شو نه وروسته کولی شو رسول الله مبارک په هغه حالت کې چې خپل نوم هم نشي لیکلی ټول عمر کې صرف یو پیر خپل نوم لیکلی هغه هم بطور معجزه صلح حدیبیې په موقع
باندې صلح نامه له پاسه باندې ولیکل شول محمد رسول الله. کله چې کفارو له هغه صلح نامه لاړه کفارو اعتراض وکړو زمونږ او ستا جګړه پرې باندې را چې موږ ته محمد منو د دې رسول الله ټکي کې زمونږ ستا سره جګړه ده د دې صلح د سره نه به دا رسول الله ټکي وران کې نبی علیه الصلاۃ والسلام علي صاحب ته وایي الله رسول الله ټکي ته وران کا پرې باندې لپاس محمد ابن عبد الله ولیکا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي یا رسول الله زما لاس دې نه ورځي نبی علیه الصلاۃ والسلام علي صاحب قلم دې خورا کا نبی علیه السلام قلم پلاس کې راوغستو او داسې ګوتې مبارکې تاو را تاو کړې دا ورته پته نه لګی را زبه میم ها میم دال لیکم زبه چې کوم دی با نون لیکم زبه چې عبد الله لپس داسې لیکم داسې معجزتن لاس مبارک تاو را تاو کړل محمد بن عبد الله په هغې باندې ولیکلی شو. نور رسول الله مبارک لیکل وستل نشو کوله نو چې داسې انفړ الله بالکل انفړ ساتلو دا خبر ذهن کې یار ساتي یو رسول الله مبارک یو امتیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره امي کېدل انفړ کېدل دا د رسول الله مبارک د پاره عیب نو دا د رسول الله مبارک د پاره خصيفتو د امتی د پاره انفړ لویدل دا د امتی د پاره عیب دی. رسول الله مبارک بالکل تعلیم نو حاصل کړي او بیا چې کله 40 سال ته سیر د 40 سال پورې خلکو هغه سلسله چې خلک ازده کول کوي د 40 سال نه اخوا دویمه مرحله د انسان شروع شي د انسان نه یاد کړي سيزونه په یریدو باندې شروع شي کله چې هغه دور راغی چې دا د ازده کړي دور نو د یریدلو دورو الله قرآن ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا او هغه قرآن پر دنیا چیلنج کړه چې اے خلکو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله اے خلکو تاسو په شک کې چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن د ځان لیکل لري ال دغه الفاظ وسم موجود دي هغه کاغذونه وسم موجود دي هغه صحیح او قلم وسم موجود دي فاتو بسوره من مثله تاسو ردی په مثال باندې وړو کې اون ته صورت راوړي او تاسو بنن دا وای بعض خلکو زین ته ودا خبر راتلا چې قرآن خو چیلنج ورکو هغه خلکو لا کوم خلکو چې هغه تعلیم ناسلو هغه وخت کې خو سکولونه نو قرآن د دې ایجوکیټډ طبقه له چیلنج ورکی مای زمون غونته ایجوکیټډ خلک دا کپ کروڑو باندې را پاسي دا هغه خلکو د زنانو ماشومان چې کم دینو زین ته چرته هم نشه رسیره قرآن چې چیلنج ورکړي هغه خلکو له ورکړي زب تور مثال یو سو واقع بیانوم امرؤ القیس یو دا یو کسته دبا اشعار یو لو شاعر دی خلکو دا سوچو کو شاعرانو چې هر یو سړی د امرؤ القیس اشعار وای زمون شعر خوړو سوک پډړ باندې ناړي زید امرؤ القیس زنګل تبیاو الته کې بده قتل کو پانسی وای کو دا غې نه پس پر د زړه ذخیره دا زړه شي نور اشعار خو بده جوړی نه مړ وای زمونږ اشعار به خلک خود به خداوري اغه امرؤ القیس زنګل تبوتو ز صرف اختصارا دی پوری خبره کوم قرآن چیلنج کم خلق لورکا کم قرآن چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د اثبات لپاره الله نازل کو اغه شاعرانو چې امرؤ القیس زنګل تبوتو امرؤ القیس په ځان باندې پوه شو چې نن دی وجني نن دې څه قسمه خلاصې نشته نه دې شاعرانو ته ما خو وجنئ خو زما سره یو لوز وکئ هغه لوز به پوره کوئ زما سره ویسه لوز در سره وکړو ما چې کله مړ کوئ زما په کور کې 2 تنه جنکې زما لوڼري د دې ځای نه در لازه نیم شعر در کومه یوه کړۍ در کومه دا به زما په کوڅه کې هغه زما هغه دواړو لوڼو ته ووایي وی صحیح د سري ما چې کله مړ کوئ زما دروازې ته ولاړ شئ دروازه به وټکوئ زما په کور کې زما دولونه شاعران لري یو اکس په आवाज وکي دومره به وایي یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما چې دوانو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار دا نیم شعر به وایي زما د مر نه پس کله چې امرؤ القیس له پانسی ورکړه امرؤ القیس قتل کو هغه شاعران رالل ځکه لوز کړو ځان د لوز پابند غړو رالل دروازه وټکوله د امرؤ القیس لونو आवाज وکړ سوکه دا आवाज وکړ یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے دوانو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو سره دوانو پلار یو ماشوم را ټوپ کړل هغه شاعر ونیو بلې ته راشه زمونږ پلار وجلره چغې شروع کړې خلک رالل خلک وی چې مونږ خو ستاسو سره پلار نه یو خبر شاعران وی مونږ خو صرف نیم شعر ستاسو په کوڅه کې ویلې خبره لاړه پولیس والا ته حواله شو پولیس والا چې کله شاعر ونیو بوی ته ورته وی چې دا څه چل دی هغه جنکوی زمونږ پلار وجلره هغه
شاعر وی ما خو نیم شعر دریو په کوڅه کې ولې زه خو ردیو د پلار نه خبر نه یم پولیس والا تپوس کوي چې ستاسو سره دلیل په دې باندې سره وی جی نیم شعر ولې او د دې نیم شعر سره دویمه کړی چې جوړیږي دا غې نه پته لګي چې دیو زمونږ پلار قتل کړی دی شعر دیو دا ولې یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما اے دوانو لونو د امرؤ القیس تاسو ر دوانو پلار بل کړي دا جوړیږي چې قد قتل فقاتل لداکما قتل شعر او قاتلان تاسو په مخ کې ولاړ دي نور وګرځي په عربو باندې شعرا را غون کوي یو شاعر دی ر دې کړي نه علاوه بل کړي جوړ کی زمونږ نه بری دي زمونږ پلار بیا نه دی وجلې یو شاعر راولي چې داس یو نیمه کړي دا پرې پسې تاسو بل کړي جوړ کی چې شعر پوره شي وسره یا بنت امرؤ القیس ان اباکما هر یو شاعر وی قد قتل فقاتل لداکما هغه شاعران اقرار وکړه جنکیر شوی منګه پلار وجلره ما د دې دور خلکو تاسو راغو سلمی سي ته هم ستاو زین نور رسی زنانو کې الله تعالی داسې لولوی هستی چې نو دا پیدا کړی وي چې راغو د یو کړی نه وي د خپل پلار قاتل معلومو قران هغه خلکو له چیلنج ورکو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کتاسو په شک چې دا قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځانه جوړ کړي سلويختو کالونه پاخوا تاسو هم درې په شانت یو صورت پیش کړي دنیا کې چې کم دین کفارو منګول خخ کړي یو آیت یو صورت ردی په مثال باندې پیش نکا د شپې بلګیاو سوچونه وای کول وی منګه جوړ کا مسلمه کذاب د وای ما جوړ کل سحر وای د قران سره دغه مؤذن وکړه نو به شرمید په خپل باندې وای وشلول بهر کې رسول الله مبارک له الله علمی معجزه ورکړه او علمی ما تاسو درا خبر وکړه چې عمل د عامل سره لاشي علم د عامل سره نزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کومه عملی معجزه الله ورکړي وي د رسول الله مبارک نه مخ کې انبیاء له الله عملی معجزه ورکړي وي هغه د رسول الله مبارک سره هم تلي د نور انبیاء سره هم تلي قران هغه معجزه را چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علمی معجزه را دا علم به ان شاء الله د قیامت دورې پورې جاری د دې زنه زمون خبرې لا کمل جزرات لم اغه زرالم ماوي چې د دې پروګرام تقرر چې شه د دوه خبرو په وجه باندې یو ختم القرآن بل ختم نبوت مې قرآن چې راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق وکړو دا د پاره د ثبوت د نبی علیہ السلام د پیغمبري راغی نو قرآن چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت تصدیق او اثبات کړي لري څنګه په نبوت باندې دلیل دی دا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت باندې هم قرآن دلیل دی هغه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلکو انکار کو ته نبی نه الله فرمایل ما کتاب ورکړی ری تاسو تکړه شئ داس یو کتاب پیش کړي او که आवाज نشئ دنیا کې الله نه سوا څومره هم دی راوي غواړي او دا سکینه مشترکه تور باندې درې قرآن په مثال یو صورت پیش کې خو پیش نکړې شو التکی در رسول الله مبارک در رسالت په ابتدا کې خلکو انکار کو الله په ثبوت کې قرآن راولېګا نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت کې خلکو خبرې شروع کړي کم قرآن چې په ابتدا کې د رسول الله مبارک دا د رسالت اثبات کړو په غیبه باندې دلیلو هم دغه شان په انتها کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت لپاره هم دلیل دی هغه څنګه هغه پرې طریقې سره چې قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دلیل هغه دلیل وسوم باقی پاتې ره پته ولګی چې داوا به هم بس باقی پاتې کنا کله چې الله د دلیل حفاظت کې خود داوا ور سره خود به خود باقی را نمنګ په الفاظ دیگر داسې وایو چې بقا د کتاب دا مستلزم د بقا د رسالت لرا څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري د اثبات لپاره کم دلیل د هغه دلیل حفاظت الله د قیامت د ورځې پورې اغستره هغه دلیل بر قیامت د ورځې پورې الله محفوظ ساتي دلیل چې محفوظ ساتي داوا ور سره محفوظ ده د قیامت دوره پورې بل کتاب ناراضي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی ری د رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا تراتلو والا نشته پته ولګیرا چې رقم یو سیز گواهی قرآن کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی او بیا یوازې قرآن نه خبر ذهن کې ملحوظ ساتي اختصارا خبر کوم خبر را غونډوم توجه سره څنګه چې قرآن د رسول الله مبارک د رسالت اثبات کړی ری دا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت لپاره هم دلیل دی
اوم کم قرآن چې د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره دلیل دی په هغه قرآن کې الله په خپل باندې هم گواہی کړې ده ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین الله په خپل گواہی کړې ده مې مسلمانانو تاسو دا وایي د کم سي اثبات چې قرآن کړي په کم سي باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په خپل باندې گواہی کړي هغه سس کی خبرې کول دا د انسان د لاسونه ایمان چې کم دینو دا انزي او دا خبروم ذهن کې یار ساتي زکه زمونږ علما وای په مخ د سمکه باندې د ټولو کفارو کې بدترین کافر چې کم دینو دا مرزای دی زکه قرآن د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره دلیل دیو انکار وکړو قرآن کې الله فرمایل وخاتم النبیین دیو دا غیر لپاره مختلف تعویلات وکړل او بیا دا خبروم ذهن کې یار ساتي یوازې د الله گواہی نه یوازې د قرآن گواہی نه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه والا در قیامت د ورځې پورې د اسرافیل علیہ السلام تر شپېلې پورې څومره انسانیت الله وجود ته راوستره د هغه تمام انسانیت عقیده دارا چې محمد رسول الله اخرنه نبی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته هغه انسانیت کم ځای گواہی کړي را علما ناستی هغه اوږد روایت د رسول الله مبارک موجود دی چې کله میدان محشر کې قیامت پر ورځ باندې خلق ستړي شي حساب کتاب نه شروع کیږي خلق برا مشوره په خپل منځ کې وکي د آدم علی السلام د دور نه والا د قیامت د ورځې پورې تمام انسانیت دا با اجتماعي طور ورشي آدم علی السلام ته چې اے آدم علی السلام ته زمونږ د ټولو پلار او نیکي الله ته زمونږ د پاره سفارش وکا آدم علی السلام به عذر پیش کی بل نبی حضرت نوح علی السلام ته راولېږي درجه په درجه وي یو نبی بل تلیږي بل تلیږي تر دې پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل تر دې پورې تمام خلق پر حضرت عیسی علیه السلام ته چې عیسی علیه السلام زمونږ سفارش طرف توکا ډیره سخت ورځ چې الله حساب کتاب شروع کی حضرت عیسی علیه السلام نبی علیہ السلام فرمایل عیسی علیہ السلام ورته وای زمانہ علاوه بل کس پس ورشي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما څنګه چې قرآن گواہی کړی و رسول الله مبارک اخرنه نبی دی هم دغه شان الله گواہی وکړه نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی هم دغه شان انسانیت چې الله دنیا ته څومره لېږلی دی د تمام انسانانو اتفاقی مسله ده چې رسول الله مبارک اخرنه نبی دی حضرت عیسی علیہ السلام به وایي زمانہ علی ورشه محمد رسول الله پسې رسول الله مبارک الفاظ داسری نبی علیہ السلام فرمایي تمام خلق به ما تدارا شي ما توا ويقولون او خلق به ما تراوي محمد رسول الله اے محمد د الله رسول انت رسول الله ترى الله رسول وخاتم النبیین او تاخرنه نبی پزمک باندې ویل لہذا زمون سفارش وکا پته ولګیرا چې دا د ختم نبوت عقیده دا چې په نوم انسان دی د آدم علیه السلام نه والا د قیامت د ورځې پورې د تمام انسانیت اتفاقی مسله ده چې نبی علیه السلام په مخ د ځمکې باندې الله د ټولو نه اخرنه نبی را لېږلی ما دا خلاصه کې انسانان لا یو طرف تکا راشي او بل طرف ته ذهن وسغلوه نبی علیه السلام د رسالت چې اخرنه نبی د ختم نبوت عقیده دا د ځمکې د حیواناتو هم ده یو روایت راوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی معجم الکبیر یو کتاب دی هغه کې تفصیلی روایت موجود دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راوی دی رسول الله مبارک ورغه یو قبیله ته او په هغه قبیله کې نبی علیہ السلام دعوت د توحید وچلو یو بدر هغه رسول الله مبارک خوالا یو بدر هغه بدو چې شپن کې هغه یو سمسارا زوب ورته وي ګوه ورته اردو کې وي خادمه دا سمسارا داسې ښکار کړی دی راوړ نبی علیہ السلام د خپو مبارکو کې ورویشتو وایي ته چې دا وایې زه الله نبی ما تر هغه وخته پورې بری نبی نه منم تر څو پورې دې زب پتا باندې ایمان نه راوړې ما وګوره خلکو دا عقیده د ځمکې د حیواناتو هم ده چې نبی علیہ السلام اخرنه نبی دی د رسول الله مبارک نه وروسته دنیا ته بل نبی راتلو والا نشته
رسول الله مبارک هغه سمساره هغه ضبط आवाज کو یا زب هغه سترګې وغړولې رسول الله مبارک سره فصیح عربی کې خبرې شروع کړې د لبیک لبیک ندای شروع کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای زبا دارا تو من تعبدو د چا عبادت کې هغه ورته جواب کې سو یا رسول الله الذي فی السماء عرشو د چا عرش بر په اسمان کې وفي الارض سلطانه د چا چې پزمکه کې حکومت ته وفي البحر سبيله د چا چې لارې په سمندر کې وفي الجنه رحمته رحمت په جنت کې وفي النار عذابه اور کی عذاب دے زر هغه رب عبادت کوم هغه زما خالق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زبا خبره دی صحیح وکړه رب دې پیژندلې ره توجه سره واوري زه خبره ختمو مازیګر بانګونه وي توجه سره رسول الله مبارک ته فرمایي ټیک تا خدا را تو من انا زسو کې ما پیژنې کنا آغا زب ورته داوي آغا سمسارا و خادمي ورته انت رسول رب العالمين ترى الله رسوله وخاتم النبيين او اخرنين نبي قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك چاج استاد تصدیق وکړشتنه ومنلي آغا کامیاب شو چاج استاد تکذیب وک ناکام شو خادمي د خلینه خبره وتا وخاتم النبيين تاخرنين نبي پته ولګي کم یو انسان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنه نبی پزمکه باندې نه مانی هغه د هغه حیوان نوم زیات بدتر دی او د خون او د مزي خبره بلا یو روایت ته یو کس ته راغنوم د زید بن خارجه دا د مدینه د انصار سردار او مشر دی زید بن خارجه د مازیګر او د ماسپخین ټیم دی په مدینه کې روان دی راسي په یو کوڅه کې ناګهانه را پریوته خلق تیر اتاوشل خلق چې وکتر را غورځېدو سره دغه نه ساختلې مړ دی انصار خبر شل زید بن خارجه کور ته ویول خلق گاون کې خبر شل زنانوم را غونډې شوې زنانوم جاړي پرې زید بن خارجه باندې زکه وفات ته لاش پکټ باندې پروت ته خلکو کمبلي کپڑے راوړې در لاش پرې کمبل کې ونغختو کټ باندې پروت ته زنانه جاړي ورتا ما خام ټیم شو ما خام منځونه وشل تیاره ولګېده ښځې جاړې شور جوړ دی انصار نارینه هم ناست دي زنانه هم ناستې دي جاړي شور دی پرې کې اوچت اواز سره اواز شو انصتو انصتو خاموش شئ خاموش شئ خلک داسې غلي شول چاپېره ګوري چې دا څوک اواز کوي دا چا وی چې غلي شئ بیا आवाज راغی خلکو ته پته ولګیرا چې دا आवाज خود د زید ابن خارجه د جسم نه راخیږي د کمبل د لاندې نه خلکو کمبل واړو आवाज د زید ابن خارجه د جبې نه خطو د مړ لاش نه خطو خلک چې کله خاموش شول د هغه مړ لاش نه आवाज پورته کېدو محمد رسول الله النبي الامي هو خاتم النبيين لا نبي بعده محمد رسول الله دا الله رسول دے خاتم النبيين دے اخرنین نبی رے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورستا بل نبی دنیا تر اتلو والا نشته ما اے خلکو د کم پیغمبر د اخرنی نبوت تصدیق چې مړ هم کړي رے حیوانات هم کړي رے قرآن هم کړي رے رب هم کړي رے تمام انسانیت هم کړي رے کم یو انسان چې را دې خلاف ورزي کوي زمونږ عقیده دا ده چې په مخ د ځمکې ردنه بل بدترین کافر نشته لہذا منګوي دوا خبرو د پاره د مجلس تقرر شوی دی یو د قرآن مجید ختمونه او یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت مسله د دوانو په خپل منځ کې تعلق دی تاسو ډیر خوشو دلته ناسئ الله دې ستاسو را ناس قبول کړي او ستاسو را ناس سره الله تعالی درې سبب او ذریعہ وګرځي چې الله ستاسو په اولاد کې هم علما پیدا کړي الله قرا پیدا کړي الله حفاظ پیدا کړي ځاخر کې او د درې خبرې کوم خبره ختمومه دا بچی چې الله تاسو له درکړي په مقدس مکر الله تعالی لوی نعمت ته ګوره دا الله لوی نعمت ته نن دریو عمل نامې بندې رټپېری د ماشومان چې ختمونه وکړل پریو کې زیات کرنا بالغ او ماشومان بچری دریو خپل عمل نامې بندري د شر الف لام میم نا تر والناس پورې قران وی
دا قرآن چرته لاړ چې د عمل نامه بند را دا د والدینو عمل نامې ته لاړ نه تاسو وایي مونږ کله کله زه اکثر بیانونو کې را خبره کوم الله چې چاله بچی ورکړي د دې بچي دوه قسمه زندګي ده یو د پیدا کېدو نه واله تر بلوغته پورې یو د بلوغت نه واله تر وفاته پورې من خلک اولنی زندگی په ځان بوج ګڼو چې نن ډاکټر لوړې سبا ورځې د کپړې نشته پیزاري نشته نن د سکول پیسته سبا د مدرسې پیسته زرا بوج به برداشت کوم یو ورځ به هغه راشي چې دی به بالغ شي دی به مال دنیا ګټي د هغې هېڅ پته نه لګي چې تاله دنیا ګټي او که نه ګټي د هغې هېڅ پته نه لګي چې تا هغې زندګۍ ته ژوندی پاتې کېږي او که نه د هغې هېڅ پته نه لګي چې د واده نه پس ستا په لاس باندې راځي او که نه راځي اصل زندګۍ ستا لپاره دا د وړوکوالي زندګي را چې د خپل عمل نامه ټپه را بند را نن تا قرآن ته راکېنو تا په خپله دکان چلولی تا زمیندارو هم په خپله باندې کړې را دی د قرآن ته کېنولی دی د دا عمل نامه بنده د بسم الله الرحمن الرحیم وی روایت کې راځي پر بسم الله سره ای والدینو تاسو بخلی الف لام میم نه شروع وکړه ستا درجات دغه ځای نه پورته کېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو حرف باندې لس نیکۍ رسول الله مبارک وفرمیل زه دا نه یم الف لام میم یو حرف دی الف جدا لام جدا میم جدا دی 30 نیکۍ په دې باندې تاسو ته میلاویږي بهر کیف دغه ماشومانو د الف لام میم نه شروع کړې وه والناس پورې قرآن چې دی نو دا ورسو نن ته په خپل ګریوان کې په خپله باندې سوچ وکړه کله کله زموږ ذهن ته را تصور راشي چې عصري ادارو کې زموږ د ماشومانو داسې پروګرامونه وي د هغې نه خو یو سرټیفیکیټ ورشي یو لیسنس دته میلاو شي زه دې ته خوشحالېږم چې زه یو سرټیفیکیټ میلاو شو په دې ورځې به سبا ورځې دې ماله دنیا ګټي نن زما بچي د قرآن ختم وکړه د دې استاد د طرفه کم لیسنس میلاو شو کم سرټیفیکیټ میلاو شو ما مسلمانه خوشحاله شه انشاءالله ستا به هله بیا د سرټیفیکیټ اندازه تا ته پته ولګي چې کله ستا را دوه سترګې پناه شي کله چې د قیامت پر ورځ ستا له عملنامه درکړې شوه تا وې ربه ما خو قرآن نه دی ویلی ربه ما خو ختمونه نه دي کړي الله فرمایي انسانه زه خطا کېږم نه عملنامه هم ستا عملنامه وه تا بچی قرآن ته کېنولی و هغه ماشوم بچی نابالغ و د هغه عملنامه بنده وه ستا عملنامې ته د قرآن هغه ټول ثوابونه راتلل تا ته به خپله پته ولګي چې دې ماشوم بچي نن ماله کم سرټیفیکیټ کور ته راوړ نن یې ماله کمه ډګري او کم لیسنس راوړ لہذا دا ماشومان بچی را الله لوی نعمت دی دا د دې مدرسو نه مه محرومه کوئ چا د دوو ټکو دپاره چا د 2 پیسو دپاره ورکشاپ کې برتی کړی چا کلنډر کړی چا دکان ته کېنولی دا ستاسو لپاره اوس لویه سرمایه ځان له په آخرت جوړ کړئ الله دې زموږ د ټولو بچي هغه د قرآن علما حفاظ قرا جوړ کړي او دلته چې را څومره مجمع ناسته ده دا د بل د بچو خوشحالۍ ته چې حاضر شوي دي الله دا ورځ او دا خوشحالي د دیو په زندګۍ باندې په دیو په خپله راوله بهر کې په دغې خبرو باندې ستاسو نه اجازت غواړم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین